السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی ندیم صاحب مخکې ورځې څه د چندې حوالې څخه خبره کړې وه او دا مقصد دی چې په جومات کې چونکې ګرمي ده نو ګرمۍ د وجې د کولر پکې ضرورت پېښ دی. نو د دې دپاره د چندې اعلان وکړو. عموما همدغه شانتې کېږي چې ملا صاحب یا داسې کوم امام چندې اعلان وکړي او دا ضروریات یې دا مشترکه طریقې باندې پوره کېږي. نو په دې باندې دا لیبرل خلک او دا 2 نمبر فضول خلک ټیک ټوکران چې د 2 روپو سړی نه دا راپاسې یو مفتي صاحب پسې یو دغه شانتې اهل علم پسې خبرې کوي او دا وایي چې دا 70-72 لک روپو آیفون دې ساتلی دی دا خرڅ که که نه په دې باندې چنده وکړه په دې باندې کولر یې راوړه. نو بهرحال نور خبرې په خپل ځای زه صرف اهل علم او سنجیده طبقه هغې ته دا ویل غواړم چې تاسو چې کوم دی دغه د 2 نمبر ټیک ټوکران د 2 روپو باندې خرڅېدلو والا ټیک ټوکران او یو 2 ویوز دپاره خپل ایمان او خپل غیرت هر څه خرڅول والا دا فضول ټیک ټوکران چې په نوم باندې پښتانه دي او خدا قسم چې دې ته پښتون ویلم پته نه شرم راځي دا پښتانه کم حد ته لاړه. الله دې تباه او برباد کړي داسې خلک چې کوم علماو پسې داسې سپکې وایي. نو زه صرف دا ویل غواړم چې دې خلکو ته خوله مه لګوئ او پرېږدئ دغه سپېتوب به کوي او کوي دي او هسې نه چې د دې نتیجه هم الله دې نه کړي چې د دې نتیجه هم هغه شانتې راوځي لکه څنګه چې یو 2 روپو والا فضول ټیک ټوکر په وجه باندې زموږ یو عظیمه علمي سرمایه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د دنیا نه لاړې. نو په دغه وجه باندې هسې نه چې د دې د وجه د دې کنجرانو د وجه مفتي صاحب ته څه نقصان ورسېږي. په دغې وجه باندې زما چې کوم دی مطالبه ده د خلکو نه چې بهی داسې خلکو ته خوله مه لګوئ بس پرېږدئ سپي دي غاپي به بالاخر به غلي شي. نو چې داسې ته تاسو جواب ورکوئ نو د دې نتیجه خرابه راوځي. نو الله د زموږ علماو حفاظت وکړي او زموږ پښتون دې بېرته هغه شانتې زوړ پښتون غیرتي او اسلامي پښتون جوړ کړي څنګه چې اوس خراب شوی دی. الله تعالی د داسې خلکو نه مستقبل کې زموږ ټول پښتانه وساتي. جزاکم الله.